دی وایي چې زما خپله مور وفات شوې ده، زما بابا ډېر ضعیف دی او بیمار دی، خو هغه بیا زما د مور د وفات نه پس دویم واده وکړو. زما دا دویمه مور چې وه دی 19 کاله زما د پلار سره او زموږ سره تېر کړه. موږ یې ډېر خیال ساتو، زما بابا هم ډېر زیات خیال ساتي، خو د هغې د خلکو سره په دې 19 کاله کې ډېر غلط تعلقات وو. څه ورځې مخکې په معمولي شانتې تکرار باندې هغې زموږ سره جګړه وکړه او هغه اوس موږ باندې د خلع کیس دایر کړی دی چې ماله طلاق راکړي. خلع دې ته وایي چې ماله طلاق راکړه. اوس که دې سره خلع وکړی شي، طلاق ولا ورکړی شي، نو موږ به په دې ګناهګاري وکړو نه. داسې ښځه خو 19 کاله مخکې طلاقول پکار وو، دومره وخت ایسارول نه وو پکار چې تاسو ته پته مو لګېده چې دې ناجایز تعلقات دي د خلکو سره، دا بیا د کور د ساتلو نه وه. زموږ په پښتنو کې یو د پښتنو عجیبه مزاج دی، هغه مزاج دا چې دی په ځان باندې دا ټکی نه پورې کوي چې ماته دې څوک طلاقي ووایي. دې نه یېرېږي نو ښځه ساتي، هغه که هر څه کوي ښځه ځان سره ساتي، حالانکې دا غلطه خبره ده. قرآن مجید او حدیث مبارکه او شریعت چې طلاق هغه اختیار انسان ته ورکړی، هغه د دې خبرو د وجې نه چېرې داسې حالات ځینې وخت کې راشي چې هغه د یو غیرتي انسان د هغه نه د برداشت نه باري نشي برداشت کولی دا څیزونه، نو هغه له پکار چې بیا طلاق ورکړي. ښه په وخت باندې طلاق پکار و. اوس چې هغه دومره ظلم کوي چې ستا بابا بیمار شو او په دې وخت کې هغه وایي چې یاره ماله طلاق راکړه او خلع د هغې مطالبه کوي، نو دا خبره ښه نه ده. بس وردېږي طلاق. البته که ډېره دې نه یېرېږي چې دا زنانه ما سره ظلم کوي یا ما نه پیسې والي، مال دولت یې والی دی، هر څه ځان یې پوره کړو، نو اوس ځي زما د خوا نه او غلط تعلقات دي. د دې طریقه دا ده چې ورته ووایه په دې شرط بدل طلاق تر کوم چې زما ټول مال واپس راکړي. ښه بیا دې دا طلاق وغواړي، صحیح ده، بیا دې دا طلاق وغواړي، ورته ووایه دا څومره 19 کالو کې چې د مال اغستی دی، څومره مهر چې دی 10 زره مو واپس کا، او څومره نقد د زمانه اغستی دی هغه مو واپس کا، نفقه او سکنان هغه خو کیسه ختمه شوې ده، دا ټول شیزونه واپس کا. بیا ګوره کېدای شي بیا واپس راشي ستا خدمت لخه توبه مې ده بیا به نه کومه داسې. دا ګوره زنانه څونه ځینې زنانه هم داسې که نه، اکثر زیاتی او ظلم دا خو سړي کوي، اکثر ظلم او زیاتی په زنانه باندې سړي کوي، خو چې زنانه ظلم وکړي که نه دا ډېر څه عجیبه شانتې لګي. یو کمزوری مخلوق را لګي او په یو مضبوط مخلوق باندې څه کوي، ظلم پکې ډېره عجیبه لګي. حدیث شریف کې راځي نبي علیہ السلام مبارک وفرمایل که د الله جل شانه نه علاوه چاته سجده جایز وي، ما به دې ښځو ته ویلو چې د خپلو خاوندانو ته سجدې کوي. دومره حق دی د خاوند په خپله ښځه باندې. او داسې بعض روایاتو کې ما لیدلي چې یو زنانه راله او نبي علیه صلات وسلام ته وی یا رسول الله زما د خاوند په ما باندې څومره حق دی؟ نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل که ستا د خاوند د سر نه واله د خپو پورې دا ټول جسم سقا شوي د نو نه او د اینو نه او د ګندګۍ نه ډک شوي دانې پرې راختي، او ته د سر نه خپو پورې د خپل خاوند په خپله ژبه باندې وسټې او صفایي وله وکړي په خپله ژبه باندې، بیا به هم ته د حق ادا نه کړی شي، بیا به هم ته د حق ادا نه کړی شي. داسې ظلم دی، ډېر خطرناک کار دی. ښه الله جل شانو ستاسو په حال باندې رحم وکړي او الله دې ستا بابا له صحت ورکړي. نو زه به څه ویم؟